بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، یو ملګری سوال کوي چې ډېر خلک جمعې په ورځې صرف امام پسې 2 رکعته فرض وکړي او دغه جمعې ورځې فرضو نه مخکې کوم سنت دي او بعد کې کوم سنت دي، دغه سنت ډېر خلک نه کوي. آیا دغه سنت نه کولو خلقو متعلق شریعت څه حکم ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، جمعې په ورځې فرض منځنه مخکې کوم سنت دي 4 رکعته، یا فرض منځنه بعد کې 6 رکعته کوم سنت دي، دا سنت مؤکده دي. نو دغه سنت مؤکده بغیر عذره پرېږدول یا دغه سنتو همیشه دپاره پرېږدولو عادتي جوړېدل، یعنې همیشه دپاره دغه کس دغه سنت مؤکده پرېږدي، نو دغه خبره ګناه نه خالي نه ده. نو دغه سنت مؤکده نه کولو په وجه باندې انسان ګنهګارېږي او قیامت په ورځ به نبي پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت نه دغه کسان محروم پاتې کېږي چې کوم خلک په دې دنیا کې سنت مؤکده نه کوي او سنت مؤکده او خیال نه ساتي او دغه سنت مؤکده همیشه دپاره پرېږدي. زما عزتمندو، نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې موږ تاسو فرضو سره سره سنت مؤکده هم کو او دغه سنت مؤکده سره نوافل هم کو، ځکه چې روایت کې راځي چې قیامت په ورځ به ډېرو خلکو منځونو کمای کومه ده دغه پوره کېدو دپاره نوافل کتی شي. یو کس به داسې وي چې هغه به مونځ کې کمای وي، دغه پوره کېدو دپاره به دغه انسان نوافل کتی شي چې آیا دغه کس نوافل کړي دي او که نه، نو دغه نوافل به دغه منځه پوره کېدو دپاره هغه ټچ کېږي. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې سنت مؤکده هم کو، ورسره موږ تاسو نوافلو خیال هم ساتو، یعنې موږ تاسو کم از کم نوافل هم سنت مؤکده سره هغه ضرور کو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.